الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تاسو بیری د غربت څخه، ویأمرکم بالفحشاء، اور تاسو ته حکم درکې د غلط کارو دا، والله یعدکم مغفرہ، اور الله رب العزت وعده کی د مغفرت تا، وفضلا، اور د فضل دا، والله واسع علیم، اور الله ډیر وسعت والا اور علم والا دی، یؤتی الحکمت من یشاء، الله حکمت ورکی چې چاته وغواړي، ومن یؤت الحکمت، اور چاته چې حکمت ورکړي دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تحقیق نمبر 200 پکڑی دی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہ حاصل ہی مگر سمجھدار خلق، عقلمند خلق، وما انفقتم من نفقت، چې تاسو کم مال خرچوي، او نذرتم من نذر، یا نظر منت نسی، فإن الله يعلم، پس بشک اللہ تعالی غپیشنی، وما للظالمین من انصار، اور اللہ رب العزت مددگار نہ دے، اور اچوک مددگار نہ دے ظالمانو۔ دا دا سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 اور اویا۔ اول آیت کی اللہ رب العزت یو ډیر شایسته مثال ورکړي، شیطان تی د غربت سبری پیسې ما خرچوي، کمی خرچ کې غرق بسي، اور شیطان تی ته حکم درکړي چې پر غلط کارو لګوي، ایمانداري سره په مشک خدا شه داسې پروت دی لکه دغه آیت چې زما او ستا په باریک را نازل شوی، هر سړی ذهن او فکر نن دا جوړ شوی دی، ما پر دې باندې ډیر تحقیق ستا، ډیر خلک له موږ د مسجدانو په باری کې ادب باری کې رویه انداز چې څنګه یې، اور بیا چې د نور کیسو کې سره کمی الامان والحافظ، دا د شیطان کارونه دي۔ قرآن کې الله رب العزت فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، الله وایي چې دا کم خلک پر فضولیات باندې خرچه کوي د شیطان ورونه دي۔ موږ دا خبرو کو خلک وایي جی مولوی صاحب غلط خبر کې سخت خبر، قرآن وایي دا کم چې په وضو کې هغه ډوډۍ چې سار پر کچرو باندې پرتای، د غریب په کور کې شي نه 8 ډیشه 9 ډیشه 4 ډیشه 5 ډیشه مالداران راغوشتي، 2 ګولې چاسنی وکي، چانس نیوکي، سالن پاتې سو سهار په کچرو باندې پروت دی، غوښه پاتې سو پر کچرو پرتی دی، ورج پاتې سو پر کرچو پرتی دی، دغه د فار قرآن فرمای کانو اخوان الشیاطین، دا د شیطان ورونه دي، یامرکم بالفحشاء، بالفحشاء یو چاته وای زه حلال کاروبار کوم لږ پیسې راکې، هیڅوک نه درکې، په منشیاتو کې به سلسل سره ګډ سوي، دا فحاشي اډې خلاصول د پاره بل لس 15 شریکان سره یو ځای کاروبار به په مخ اخستي، دا ټول د شیطان حکمونه دي چې انسان ته ورکی، الله وای شیطان په خپل بنه کوي، غربت د الله په لار کې خرچېدو سره ناراضي، نبی علیه السلام قسم اخستي دي، قرآن قسمونه اخستي دي، چا چې د الله په لار کې خرچ کړي دي مختره روان دي آیتونه، الله مال ور زیاتی، په دې باندې مال کمیږي نه، د زکات معنا د مال مختتلل، اور دویم الله فرمایي چې زما وعده ده، شیطان خدا وایي چې غریب بسه یا غلط کارونه وکړه، الله وایي زما وعده ده زه به مغفرت هم در کوم، فضل هم در کوم، الله دې مشتي ټول درا نصیب کړي۔ دویم آیت کې الله وایي چې ما چاته حکمت ورکړی دی، خیر کثیر دی، حکمت علم دی، علم دا د الله یو لوی صفت دی چې الله یې چاته ور نصیب کړي، علما د انبیاء وارثین دي، ځکه چې د انبیاء په میراث کې صرف علم دی، انبیاء په دنیا کې یو شی نه پرېږدي سوای د علم، اور دغه علم چې نن څوک حاصلوي دغه علم د انبیاء وراثت دی، اور علما د انبیاء وارثان دي۔ ما دلته یو کوچنی جمله وایي یعدکم، دوه ور راغلي دي، یو د وعده د پاره دی، یو د بیردلو د پاره دی، دا د قرآن خوبصورتي ده، الله رب العزت مشتي درا نصیب کړي۔ زموږ دغه درس 2 منټه دی، زما سره دا ریکارډینګ کیږي 8 منټه 9 منټه 10 منټه ورسته ډیر مخته ولاړ شو د 10 منټه کنا څو کسان دي، ځکه لګل دا ساتيان ته د خدای د پاره زموږ خو جذبه ده، دا درس حدیث کې موږ کوتای صرف او صرف په غفلت باندې کوو، درس حدیث د مازګر بعد زما ساتيانو ماته شروع کې ځکه د مقتدیانو شوق تو ګرم بیا را صفات سي لږ پدې کې شوق خو پیدا کې 8 منټه 10 منټه د قرآن د ترجمه د پاره دغه مخستان ټیم ما ستاسو د پاره مختصر کړی چې مخستان ټیم دغه خلق پر ځای باندې موجود اخلاصي 8 منټه 10 منټه دی، یو جمله خو په سمجھ کې د قرآن د راسي سبق په قیامت کې دا مخ ښکارا کولای شي چې مستا قرآن زده کېدو د پوهې کېدو کوشش کړو، زه په ډېر تیاری سره الحمدلله د تفسیر په شوق ذوق سره ګورم، اور الله رب العزت هم دا لږ تاسو همت وکړي، بل چاته هم دعوت ورکړي، خپل بچانو ته دعوت ورکړي چې دغه سلسله مخته ولاړه سي، اور دغه درس قرآن الحمدلله سورۃ البقرہ 2 سفارې زموږ اوس ختمېدونکي دي، 2 آیات کې څومره غټ کمال دی، الله رب العزت دې را نصیب کړي۔ آخري آیات کې الله فرمایي چې چا نظر ونیوي منت ونیوي هغه دې پوره کړي، نظر اور منت
هر شي په باره کې نیولی سي. اگر چې دا یو قسم سودا ده، زموږ د الله سره سودا نشته، د الله سره د رضا کار دی، لیکن انسان د خپل زړه د اطمینان دپاره که چیرې یو سودا کوي او چې الله زما دا کار وکړي زه دا کار کوم، صحیح ده، جایز ده، ودې کې، لیکن پرکوي به خامخا د غلط کار په باره کې نه، د غلط شي په باره کې به نظر نه نیسي. که نظر او منت د غلط شي په باره کې ونه د اسلام او د شریعت خلاف، د هغه پرېښول واجب دي، او که چیرې د سم شي په باره کې ونه وي د هغه پرې کېدل واجب دي. خدای دې وکړي چې د یو کال د روژو دا ولې نه وي، د روژه کې فدیه مدیه بیا نشته، که دې په جسم کې طاقت و استطاعت و روژې به نیسې، په پیسو به ځان نه شي خلاصولی. که چیرې نظر پرېښوي او هغه کفارې به ادا کوي، او نظر د لمانځو د روژې په باره کې هم نیولی سي، نظر د پیسو د صدقې په باره کې هم نیولی سي. آخري کې الله فرمایي د ظالم مددګاره هېڅوک نشته. یقینا د ظالم دی څوک، دا یو غټ عنوان دی. ظالم دی څوک؟ ظالم دوه دی، یو هغه دی چې پر بندګانو ظلم کوي، دا هم ظالم دی. یو هغه دی چې د الله او د رسول په حکمو کې ظلم کوي، دا هم ظالم دی. نه د هغه مددګار څوک شته، نه د دې مددګار څوک شته. الله دې د عمل توفیق